یو پروس کال تقریبا دې اوقاتو کې ما بیان کړو بیان اخره کې چا چټ را لګلو چې قرباني چا سره کیږي او چا سره نه کیږي نو ما د هغه وضاحت کړو لږ هغه کلیپ لږ وایرل شوی دی نو چې یو بیان وایرل شي نو په هغې کې زه د ډېرو خلکو شکریا ادا کوم چې هغه بیان خپلو آیډیانو نه نشر کړی دی یا خپلو چینلونو نه نشر کړی دی په حق رسولو کې ما سره کومک کړی دی هغوی چې یو حق بیان هغه ورسېدو زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې شیر کړی دی بیا ډېرو خلکو تقریبا د افغانستان نه د قطر نه چې زموږ پښتانه کوم هلته اوسېږي سعودیې نه بلوچستان نه مختلفو ځایونو نه ما سره د هغې مسلې باره کې رابطې وشوې د خویندو د وراثت باره کې ما نه ډېر تپوسونه وکړی شول او د هغې ما هغې دغه شانتې جواب ورکړو نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو مسئله یو حق بیان هغه دومره خلکو ته ورسېدو په دې کې د هر هغه سړي لاس ته چې چا د بیان نشر کړی دی او شیر کړی دی او بعضې خلک د هغوی په هر څه کې کار وي د بعضې خلکو عناد وي د بعضې خلکو ضد وي ضد دا وي چې زه د دې سړي د خولې نه قرآن هم نه منم زما دې سړي سره نه لګي نو د دې سړي د ضد د وجې نه قرآن هم نه منم نو هغه سړي ته خو جواب ورکولو څه ضرورت هم نشته نن خبر شوم یو مفتي صاحب ماته وویل چې فلانکي ستا په هغه بیان باندې کلیپ کړی دی نو ما ویل زه د هغه نه هغه پېژنم او نه هغه سره زما څه کار شته نه د هغې هر چا جواب کول ما باندې لازم دي ما یو مسئله کړې ده او علماو د هغې تایید کړی دی یو نه په زرګونو علماو د هغې تایید کړی ما سره رابطې کړي دي او شکریا ادا کړې ده چې تا د قربانۍ باره کې دا مسله کړې ده او ډېره اهمه مسله ده او هر څوک یې نشي کولی تا کړې ده دا دې ډېر ښه کار کړی دی نو هغوی له دې الله اجر ورکړي او د دې نورو خلکو د جواب هېڅ ضرورت نشته دی خو د هغې مسلې لږ وضاحت کوم مسئله ما داسې کړې وه چې کم خلک خپل خویندو له په وراثت کې حق نه ورکوي د هغوی قرباني نه کېږي ما مسله داسې کړې وه مطلق کړې وه مسله د هغې تفصیل نه دی شوی وضاحت نه دی شوی دغه کلیپ هغه خور شوی دی ما د خپل عرف مطابق دا مسئله کړې ده زمونږ په علاقه کې زمونږ اکثریت دارومدار د پیسو په څه شي باندې دی په ذمېدارۍ باندې دی اکثر دا پټي دغه پټو دا ذمېداره ده چې مونږ له د دې نه آمدن راځي یا زیات نه زیات بازار کې زمونږ دکان دی او یا زیات نه زیات هوټلې دي نو دکان هم وراثت دی هوټل هم وراثت دی او دا ځمکې کم چې مونږ فصلونه اخلو دا هم وراثت دی نو که یو سړی د دې پټي نه چې دې کې د سره د خور حصه شریکه ده د دې پټي د دې مال نه د قرباني کوي نو نه کېږي چې تر څو د خور حق نه ادا کړي یو سړی د هوټل نه د هغه هوټل دی او په دې هوټل کې ورسره خویندې هم شریک دی او پلار یې وفات شوی دی نو لہذا دې د دغې هوټل د دې آمدن نه قرباني کوي د قرباني نه کېږي دغه شان دکان دی د وراثت پاتې دی او د دې وراثت د دې دکان نه د خور حق نه دی ادا کړی او دوی د هغې نه قرباني کوي نو قرباني نه کېږي د مسلې وضاحت داسې دی اوس یو سړی دی وراثت یې د خور نه دی ورکړی پټي کې دکان کې هوټل کې مارکیټ کې ګاډي کې نقدي کې ورسره د خویندو حقوق ورسره دي او د ده د خپل ملازمت د نوکرۍ د تنخوا روپۍ دي ورسره د بل کاروبار حلالې روپۍ دي ورسره د هغې نه کوي د ده قرباني کېږي د ده قرباني کېږي خو سره د دې نه چې قرباني کېږي دا ګناهګار دی د ده حج کېږي چې دی د دې د وراثت نه نه کوي د بهر خپل کاروبار د روپو نه کوي حج یې کېږي عمرې کېږي درس بیان هر شی کېږي خو سره د دې حج نه سره د 7 میاشتو نه سره د دې بیان نه سره د دې هرې نیکۍ نه چې د ده کېږي بهر خو دی ګناهګار دی غاصب دی ظالم دی به هر صورت د مسئلې وضاحت داسې دی الله رب العزت دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک دې مونږ له د حق د قبلولو توفیق راکړي په دا مسله تاسو ته مکمل واضح شو که نه دا مسله چې په وراثت کې د خویندو حق نه ورکوي او دقې د خویندو حق نه رالګي او دغه تقسیم قرباني کوي نو د دې قرباني نه کېږي الله یې د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي اصل شی د ټولو نه څه شی دی هغه اخلاص دی دا غوښې
دا ویني د دې باره کې الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی دي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله پاک د ستاسو وینې هم نه رسي، الله پاک د ستاسو غوښې هم نه رسي. ستاسو لا درنې درنې دا غټ غټ څاروي دومره من او دومره ټن څاروي واغېستو، دومره لکونو باندې واغېستو، الله پاک د دې شي ضرورت نشته. الله ته د اخلاص ضرورت دی. ها د قربانۍ څاروي چې اخلي نو بهترین څاروي به اخلي، ښه مزدار چې ښایسته هم وي، شکل باندې هم برابر وي، سوره به وي، ښه بهترین څاروي به اخلي. خو نیت به پکې څه کې د الله د رضا، چې د الله د رضا نیت دې وکړو که نه غوښه به پکې هسې هم راځي. د غوښې نیت چې دې نه وي کړی که نه بغیر د غوښې د نیت نه هم تعالی غوښه راځي، او نیت به د الله د رضا کې. الله دې زموږ ټول اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.